نورو محترم مسلمانانو که غواړئ چې دعا الله تعالی فورا قبوله کړي، حاجت هم الله تعالی فورا قبول کړي، مشکل هم الله تعالی اسان کړي او الله جل شانه راباندې خصوصي رحم وکړي او زمونږ دعا او حاجت الله تعالی په خپل لوی دربار نه پوره کړي. که حاجت هر رنګي وي، که دا مقصد هر رنګي وي، دا ډیره مناسبه او ډیره انتهایی پاورفل وظیفه ده. یا حلیمو یا کریمو، اسانه هم ده، دوه ټکي دي. محترم اسانه هم ده او د رب عظیم وظیفه ده. د رب العرش العظیم، هغه رب چې په رب عرش عظیم باندې استوا دی، هغه به د دې وظیفې د برکته ستاسو حاجت پوره کړي، ستاسو مشکل به الله جل شانه اسان وفرمایي. نو محترمو اسانه هم ده ځکه چې موږ نن اسانتیا ډیره زیاته غواړو او د جمعې شپه هم ډیره مبارکه شپه ده او دا اسم اعظم هم کیدی شي چې دې کې اسم اعظم وي، ځکه دا د هی عظیم رب نومونه دي. کوم عظیم رب چې په اسمانونو کې استوا دی، په خپل عرش مولا باندې تجلی دی محترمو، د هغې رب عظیم وظیفه ده. نو دا حدیث مبارک کې هم دا الفاظ راغلی دي چې کم انسان نارینه یا زنانه د شپې یا د ورځې یا په غرمه کې یا په هر وخت کې یو مشکل دوی ته راپېښ شي او دا مشکل نه ختمیږي، دا حاجت دوی غواړي دا نه پوره کیږي، دا مسئلې ختمېدل دوی غواړي دا نه پوره کیږي، نو بیا د دې دپاره د دې حاجاتو د توړ دپاره، د دې مشکلاتو د توړ او ختمېدو دپاره دا بهترینه وظیفه حدیث مبارک کې ذکر ده. نو محترمو کومه خبره چې په حدیث کې وي هغه 100% رښتینې وي. زمونږ ژبې دروغجنې کیدی شي، زمونږ مال حال، زمونږ هر څه دروغجن کیدی شي، خو زما د جانان نبی مصطفی احمد مجتبی محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم یوه خبره دا بالکل حقیقت حال دی، دا رښتینی دي. زما محبوب رښتینی پیغمبر تیر شوی او که بیا هم په دې کې څوک شک کوي چې زما به حاجت پوره شي او که نه، زما به مشکل اسان شي او که نه، د مقصد دپاره یې کوم، دا مقصد به مې حاصل شي او که نه، نو محترمو شک نه دی کول پکار. بس دا په یقین او اخلاص سره زرته اسانه طریقې سره خیم دا وکړئ، انشاءالله الله خوشحالیږي په غوښتلو. موږ خو د یاره د غیر نه غواړو، د الله نه غواړو. موږ خو د بل چا په نومونو او اسم اعظمو نه غواړو، د الله تعالی او د پروردګار ښکلي نومونه دي. زما د کریم الله نومونه دي محترمو، زما هغې د حلیم الله نومونه دي محترمو. نو راځئ دا دوه ټکي زده کئ او دا وکئ انشاءالله چې څه غواړئ د الله تعالی په لوی فضل او احسان، که په قسمت کې وي، که دې کې خیر وي، که دا مقصد ستا دپاره د خیر ذریعه وي، نو الله تعالی به ضرور پوره کوي. او که قسمت دې پکې نه وي، خیر دې پکې نه وي، نو بیا ګورئ دا د الله تعالی خوښه ده چې پوره کوي او که نه یې پوره کوي. د هغه بې نیازه ذات دی، صمد، څوک د تپوس کولو والا نشته، څوک ورسره مقابلې کولو والا نشته. د الله تعالی څوک یعنې د الله تعالی سره نه څوک شریک شته دی په دې معاملاتو کې. نو دا خبرې په ذهن کې کېږدئ، راځئ دا وظیفه په اخلاص او په مینه په توجه سره وکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانانو رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی دې مسافرو له ډېرې خوشحالۍ ورکړي، ډېرې کامیابۍ دې الله تعالی دې مسافرو ته نصیب کړي. ډېرو محترم و معزز و محترم مسلمانانو، نن د جمعې هغه مبارکه شپه هم ده چې دې شپې ته ډېر فضیلت حاصل دی. دا شپه ډېره برکتي شپه ده، دا شپه ډېره د قبولیت شپه ده، خو موږ نه اکثر په لهو لعب کې تېره شي. نو په دې شپه باندې او په هره شپه یې کولی شئ، خو دا لږه بهترینه شپه وي، په شپو کې سرداره شپه ده. نو په دې چونکې انسانانو هم الله تعالی ته ډېر متوجي، نو په دې شپه باندې که یو سړی وکړه نو ډېره بهتره وي. که نه په هره ورځ یې کولی شئ، 2 رکعته به صلات حاجت مونځ وکئ. 2 رکعته صلات حاجت مونځ اسمان پورې ګران نه دی،
2 رکعته مونځ کوم صلات حاجت په دې حاضر وخت سوره تعالی رحمه مې کعبې شریف ورکوم الله اکبر عام 2 رکعته نفل لکه څنګه چې موږ عام مونځ کوو خو لږ په اخلاص سره یې وکړه لږ په تقوا سره یې وکړه لږ په دهان سره یې وکړه چې الله تا ته ولاړ یم موږ چې چېرته ځو که نه د بادشاه کره یا د میلمنو کره ځو یا واده ځان څنګه سینګار کړو ځان څنګه ډولۍ کړو برابر کړو پاکې کپړې واچو خوشبو ولګو ځان میک اپ وغیره که نه زنانه او نارینه دواړه ځان باندې ښه ګوتې ووهي وي چېرته ځم هلکه وي شادي حال ته ځم خلک به راپسې خاندي نو چې ته دومره د انسان خواله ځې او دومره په ځان ګوتې وهې نو چې رب ته ودرېږې د خپل زړه دې صفا کړه د خپلې کپړې دې ښکلې صفا کړه د زړه دا کنډولۍ دې په اخلاص سره کړه د الله نه په یاره کې کړه د الله نه په غوښتلو کې کړه چې الله به دا حاجت زما پوره کوي 2 رکعته صلات حاجت مونځ دې وکړو محترمو د هغې نه پس دغه خپل ځای باندې کښېنه او د برکت دپاره 11 پېرې درود ابراهیمي ووایه 11 مرتبه کم چې موږ په مونځ کې وایو د هغې نه پس په دې سکرین تاسو ته دعا ښکاري ما چې دا 2 نومونه راغستي خو به هر حال معذرت سره دا نور پې نه راتله نو تاسو په دې سکرین باندې ښکاري لا اله الا الله الحلیم الکریم لا اله الا الله رب العرش العظیم دا به تاسو وکئ لا اله الا الله الحلیم الکریم لا اله الا الله رب العرش العظیم دا بس ووایئ هغې پورې ووایئ چې تاسو ستړي شئ ژبه دې ستړي شي سترګو کې دې اوښکې ختمې شي دعا د سره ختمه شي هغې پورې دا الفاظ هم وایه دعا هم غواړه الله دا ته حلیم ذات یې الله ته کریم ذات یې الله ته بېنیازه ذات یې الله ته د رب عرش العظیم ذات یې الله زه ډېر حاجتمند یم الله نور څوک زما دا حاجت نشي پوره کولی الله زه کم در ته لاړ شم الله زه کم خوا لاړ شم الله دا خپلې اوښکې چا ته کېدم الله نور څوک نشته الله بل اله زما نشته بل زما فالونکی نشته الله بل زما حاجت روا څوک نشته الله بل زما څوک مشکل کشا نشته عظیمه الله ته په ما خپله رحم وکړې الله او الله زما دا پوره امید دی انشاءالله الله چې ته به زما د حاجت کې خیر ږدې زما دا مقصد کو خیر پکې وي زما دپاره وي الله ته یې زما دپاره ضرور پوره کړې په دې وظیفه باندې محترم مسلمانانو انشاءالله ډېر فریاد عاجزۍ سره جان عاجزه وګڼئ او کریم الله ډېر لوی ذات دی نو د هغه په دربار کې به دا دعا ستا دپاره انشاءالله د قبولیت ذریعه وګرځي او الله تعالی به دې انشاءالله چې ورسره یې حاجت پوره کړي خو ما عاجز ته پکې هم دعا وکړه ما ته ډېره دعا وکړه چې الله تعالی زما ایمان کې ترقي پیدا کړي زما له الله تعالی ایمان مضبوط کړي او آخر خاتمه الله تعالی زما په ایمان وګرځوي ډېر خوشحاله او باد المو الله تعالی ساته الله تعالی موږ دواړه جانب خوشحالۍ کامیابۍ په نصیب که موږ ته هم دعاګانې کوو تاسو ته کوو انشاءالله جزاک الله خیر حسن الجزا فی الدنیا